د اشنغرۍ تاڼې په حدود ګوړې منډۍ کې نامعلوم کسانو یو دکاندار په چاقوانو وهلی دی او مړ کړی دی او ملزم چې کوم دی هغه تښتېدلی دی. دې حوالې سره د اشنغرۍ تاڼې پولیس وینا دا ده چې دې ته اطلاع میلاو شوه چې په ګوړې منډۍ کې حاجي محمد سعید ولد محمد زمان سکنه یکتوت وی دې ته اطلاع میلاو شوه چې دی د خپل دکان کې نامعلوم کسانو په چاقوانو باندې وهلی دی او مړ دی. پولیس وی کله چې دی لاړل نو واقعي د دې سړي لاش هلته پروت و، ملزمان نه و. دي چې کله پولیس وینا دا ده چې دی کله دغلته تپوس وکړو نو خلکو ورته ویل چې یاره نامعلوم کس رالو د سره دې دکان ته او دی په چاقوانو ووهلو او هغه وتښتېدو. سره دست خو پولیس د خپل طرف نه دغه چې کوم انفارمیشن هغه ما سره شیر کړی دی. بیا د دې فیملی په چا دعوه کوي پولیس وایي چې څوک راشي کوي په چا باندې دعوه کوي. دوی په خپل هم دغلته کیمرې میمرې لګېدلې دي. پولیس وایي چې هغوی په خپل هم تفتیش کوي. دا ابتدایي اطلاعات ما سره دې نه مزید که بیا په دې کیس کې څه اپډیټس وو یا څه دعویداري وشوه یا څه وجه پته ولګېده نو زه به هغه تاسو سره شیر کوم. خو دې کې چې مقتول دی هغه دی حاجي محمد سعید، دا یکتوت اوسېدونکی دی او د تقریبا 42 سال عمر دی.